بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه خپل بیبيونو سره تاسو کې اټول نه زیات خیا با سړی د خزو مہر هغه ادا کول څور باندې فرض ده، هغه نه ادا کوي بلکې دا غوړي چې څه طریقې سره وی چې دا مہر مو ویر نکو او خزر ته څه طریقې سره پریږدي، دا هم حق تلفی ده. البته کچې دا خزه خوشاله سره موف کی نو به دغه احسان وی. با سړی خدای نه نړیږي او دا ظلم کوي څه خزه ته د دین په خبرو کې بعد را دیایي څه ته ډیره دې پردې ولا تروللې المنزه ولا تروللې. دا د الفوز دي څنګه سخته ګناه ده. لکه مثال په تور باندې سړی چې گئی المنزه ته دوتی جو چاته زونه دته مليانه جوړ کړی د سي بزرګ روللې د سي المنزه ولا تروللې د سي ندي کول په ګور دینه تو باب اصل په ګور دي. بعض سړی ته ظلم کوي سالا په هغه ته آڅ ویل کړی کله څه خزونه څو غوړي به دوه خرچینه تنګي او په ایوي روپے باندې ترسوي تا دوره مدې کړی به څکی به سپ وکړلو او هغه غریبه په دسي حالت کې به پریشان شي. دا هم ظلم ده. بعض سړي د شریعت حکم موافق خزیتا اوسیدلو دی پر زوی نویر کی، دا هم ظلم ده. یو ستل پکور دی چې ټیکالا کپڑے اوسیدلو دی پر زوی دا خزیتا ور کول واجب دی. او بعضی سړي مور پلور وغیرہ په یلو باندې د خپل مزه خلاف ودو کی بیا خزی ته تکلیف ورکي او یای چې ته متوان نه خواخه نه وي، دا هم ظلم ده. خا خبره داغه ده سکومزو کې خپل مرزي نه وي ازو کې وده بالکل نه دی کول بکور ورنه اردوړو دی پر به مصیبت وي، هم خزی دی پر هم خوند دی پر اندانو مر امور او پلور ته هم بکور دي. سکومزو کې دی وړ کی او د جلکې مرزي نه وي ازو کې نکوه نه دی کول بکور او څه کله دا معلومه هم شي چې دی وړ کی مرزي نه ده. بعض سړی دا خزو ته د دین ولا خبرې نه خي الان کې دا دیغه دینی حق تور باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خپل خزه ته ایوا مسله وخی نه هغه ته به د اتیاو کولو د عبادت اجر ملويږي. ایدیواجی نه هر سړی ته ضروری دا غي خپل خزه ته د پکې نه پکې او د س د غسل د المنزه د روجي څوره مسائل دي دا او تخیل بګور دي او دا ثوابونه حاصل ول بګور دي او صلی الله تعالی عذاب نه تزون په باج کی. اندانو منا کومي خزي چې د دین خبرې زکې او مسلې زکې هغه ته به اندسي ثواب ملويږي او څوک کې نزد کوي بغا جهنم دسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ساټون له لوی سخاوت او خیرات دغه چې مسلمان د دین مسلې زدا کی او به خپل مسلمان ورور ته وروخی. نه هر مسلمان سړی ته او خزي باندې فرض دي چې د دین مسلې څه کومي ضروری دي څنګه هر وخت مسلې مختکی سړی ته په خپل نیاز ده کی او خپل خزو او خپل بچي باندې هم زدا کی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی کله خپل خزینه امودو سپختو کې او ته صاحب یې اردو کې ته بوسه یې لشي وخلی نه ایدی په بدلی کې الاپوک د زرو کولو د عبادت اجر وی کوي. او کوم سړی خپل خزینه غیګه وخلی 2000 کولو عبادت اجر وته ملويږي. او کوم سړی خپل بیبي سره صحبت وکي جما سره وکي نو د 3000 کولو عبادت ثواب وته ملويږي. او څکلا غسل وکي نه د 4000 کولو عبادت ثواب وته ملويږي. غرض دا سردوړو ته اندور لوی سو ملويږي، نرینا ته هم زنانا ته هم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې اے خلکو تاسو د خزو مبارک الله پاک نه ډریږئ او هغه له په تاسو توبوي ما هغه سره خو عادتونو سره ژوندۍ تیرې
کچی ته تاسو هغه په نه حق باندې هغه ته تکلیف ورکړل هغه باندې ظلم وکړو نو الله تعالی به دې بدلات او سزا به خو به دي کی دې واجب نه سړی ته دا په کوی چې خپل خزي ته نجایز باندې په نه حق باندې تکلیف نه ور کوي هغه باندې رحم کوي هغه سره خندو او د زړه خوشلول ول خبرې دي کوي او نافل المنزونو کولو ثواب ته ملويږي کوم سړی خپل خزي سره په خندو سره ملويږي خندو او ټوکی ټکاری غب شپ د سې طریقې سره څنګه سره دماغ نه خرابيږي او نو عادتونه سره خرابيږي بعضی خلک د سې غب شپ لګي خندو کړو څنګه نقصان کوي او کسړی ته کدوی هغه باندې خرچا کوي تنګوي دي نه نن سبا خو چې دلا مفي وږي هغه تنګول کوي خوندون او ته یې افلانکې ودته دا جوړی خستی به دا خستی به موته به غ پنځه جوړی دی به مو یوا جوړا ده به غي ولدسي جوړا ده مولدار ده به غي ته ګرونو خستی او موته سونه ده به غي ته سندل چپل او دا غشون یعنی هغه خزي به نن سبا ډیر جوړ پیدنی کوي او به لا مفیو کی څکله ودونه وي به سوته جوړا خلی بیا لا ترور ته مورتا کڅ ده خواخه ده کنه ده خواخه بیان نیو ته وتا کبه پلنکې ته په کورونو باندې وګرځي خزي تر وغوړي څو ګورې د کومي خې دي کومي نه دي خې دا سونی دي دا ګرونی دي پلنکې ته خسوی به دغه نو خزي هم به دې زیات تنګول کوي هغه ته هم خپل په کول په کور دي څه خوندون هم زیات نه تنګي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې الله تعالی څوکوم خزي دسي دي هغه الله تعالی فرمایي څوکوم خزي دسي څوکوم خزي بد دماغي دي یعنی تاسو پیګه څه د بدکوري دي نو اول هغه ته جبي سره پیوي او کنه یو منی نبی هغه نه سمنسلو کې زنه لانتی بیره کې کبیا یونه منی به لانتی وې کوي منله خټیک دا کنه منی نو بیا هغه ته بهترین صورت دغه څه تعلق ورکول وګور دي دا سینا څه توې څه نه تعلق ورکاو او نه ځون سره ساته ایمو پښتنه اکثر اندانو نه کوي څه تعلق نه ورکاو او ځون سره نه ساته څه ته پاتې ولګي معمولی خبرونه مولا خلک خود د بنی لټي نن سبا وخت کې خیاس ویتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څه د صفدنی په وخت کې هر طرف نه بيدینی وي نو زه خپل امت دی پاره بیل وسیدل یعنی بغیر د خزینه وسیدل او تلکوت ختمول غرونو طرف ته تلل داو ته خو خو څه کله اغنا بيدینی خطر وي او د فتنی خطر وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې خلکو باندې بیا د زمانہ رسی چې د سړي هلاکت دی پر باندې هغه خزا امور بلور او اولاد يهودي واجنه کیږي صدا خلک به سړی دی غریبه او د تنگ دسته دی واجنه دوره تانګ کی صاحب شرمنده وی شرمېږي بو او د څه خبرې به خو خینا او یای به او د څه خبرې به کول باندې غوړي څه خبرې دوه کول نشي او کچې ته دغه خبرو کې رولو او غباد کورونه وکړلو نه دي سړي به دین بربود شي او څه کله دین لوړلو نه هلاکت کې او هیڅ شک نشته دا د خدای پکړو کې موجود ده نو حدیثونه معلومیږي چې کوم سړی د خزي او د بچایو حقوق حلال آمدنه سره پوره کوي خو ټیک تا او که حلال آمدنه ګاټي سره نشي پوره کوله نو بهتره داغه ده څنګه د نکوه هرگز ونه کی نو نن سبو په دې دور کې موږ ته سګورو س دنیا ډیر زیاته خوش کر زنانا حق کې نرینا انتهایی سستی گئی څ هغه یې ته دې کور وینځي ته دې کور غلامای خادمای ته بده جون کې سپېغندې وخت رہی چې معمولی غوډي خبرې کوي او دې خبرې ډېر ما کوه هرې خبرې باندې هغه ته بار بار د تعلق ول الفاظ دول سکه داسې کوي به د تلکاو نو هغه ته دمکې ور کول هغه پرېشنه کول هغه ته خفګون جوړول دا مو د شریعت اجازه نه ورګي بلکې هغه مور بلور پریخي دي خپل کورې پرېخه دا چې ته گیدي خپل ژوندۍ تیر کړی دا ازو پرېخه ته کور ترغلی صرف دی واجی سره ته ژوندۍ خوند سره ده او څه خوند هم دانو منوزي هغه خزته معمولی خبرو باندې تکلیف ور کوي
دردمند دګي او مشکلو ته جوړي پریشانیو ته جوړي یقینا سبب د دې نقصانات اول په دنیا کې هم دي ته ملويږي چین بنوي سکون بنوي پریشانی بنوي غمونه بورونی سوروي او به بيدی په سر ایدی اثر بيدی په بچي باندې هم وځي چې بچي به الله پوکو د سوي څنګه پریشان وي او دې لپاره به درد سر جوړيږي معاشري لپاره به نسور جوړيږي ویری ته ظلم کوي او ظلم الله تعالی بالکل نه خوخي دنیا کې د څوره انسانون دي چاهه هغه مسلمانون دي یا کافر دي په دې دنیا کې الله تعالی اټول سره یکسان رویا ده څه مسلمان ته ویږي هغه کافر ته ویږي کې داشي کافر ته لګزیو تا ویږي ویلي څه کافر دي پر دا دنیا جنت ته بعض خلک وایي چې را کافرون دي غمونه خدي او مونږ زیات ژوندۍ خیال خاص ژوندۍ پستا ژوندۍ دی ری صحیح ده دي چې شاګ نشته ویل چې دا دنیا هغه دي پر جنت ته خصبوت جنت کې به بوته غونه خاص ژوندۍ دی ری کنه به بوته ته زکوم شوندګي هغه د دنیا کې سره کافرونو کتلی هم نه وي نو د کافرو ژوندۍ کتل هغه نه متاثر کېدل څوي چې را د څنګه چل د مسلمانانو سره د ژوندۍ او کافرونو د ژوندۍ هغه د مسلمانانو لپاره د دنیا د جنت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دا دنیا مسلمان لپاره جیلخانه ده او کافر لپاره جنت ده نو جیلخانه کې مسلمان انسان خپل ژوندۍ یعنی مرزه مطابق ژوندۍ نشي درول کنه څنګه دی هغه قانون وي څه طریقې کاری مغه مطابق به ژوندۍ تیری نو دې دنیا کې به مو دي الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوندۍ تیرو او جنت کې خوشحالي کافر د خپل مرزه مطابق ژوندۍ تیری او ځکه ته مو بیا موږ دې پر ا دنیا جنت ته مو بیا ځکه مرزه مطابق ژوندۍ تیرو او هغه دې پر جهنم د ځکه باغو د الاپوکو د حکم مطابق ژوندۍ تیری دې واجب کوشش دا کول پکو دي خپل خود سره ډیر زیات نرمي ډیر زیات او خود ته هم دا پکور دا څنګه خپل خوندونو سره نرمي کوي او د خوند د مور او د خور هغه د ورونو دغه د ټولو ادب له هوستي لا خبر باندې لنجي جګړې پریشانی ټینشن جوړول څه خوندې پر هم ټینشن وي اولاد پر هم ټینشن وي کور دي پر هم ټینشن وي نو دغه کې ډیر زیات احتیاط کول پکور دي مینی محبت خواخي د وای څه د نونګور د مولور د زکات لور نه وده شوله دا مو ته لور پوتیا او نونګور د وای څه زمور نه روغل نشته اوس مندا مور ده بس دا نسبت جوړ شي لکه څنګه کور کې ځکه چوک خیان دی چوک روډو چوک پلور چوک مور اندسي خوان کو تر روشي چوک ته زون ته مور جوړ کی چوک پلور چوک ورونه چوک خیان دي ان شاء الله به گزاري مطابق زندگی تیریږي ورنه به پریشانی وي بيدینی وي او مصیبتونه مشکلات تکلیفونه وي غمونه وي دردونه وي به پریشانی رسی غمونه برسی خوشاله بنوي الله تعالی د متوستا مینی نډاکا محبت نډاکا د خپل کورونو کې خصه ژوندۍ خپل خوندونو سره خپل بیبيونو سره نصیب کی او الله تعالی د موږ استاد خپل بیبيونو سره محبت نصیب کی خپل خزونه الوان نور طرف ته توجه کول نور طرف ته سوچ کول او نور سره خپل زړونه خوشلول نور سره ژوندۍ تیرول دغه د الله تعالی ټول مسلمانان نرنا څو نوجوان دي بالغ دي او د کړي دي غیر و د کړي دي ټول د الله په کو نو وسدي او هم اندانو نه خزي د الله په کو نو وسدي امين برحمتک یا ارحم الراحمین